الله علیه وسلم نبی علیہ السلام خطبه کوله صحابه کرام ناس ان الله خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده خطبه کې دا حدیث مبارک او فرمایلو چې یقینا الله جل شانه یو بنده ته اختیار ورکړی دی چې دنیا کې اوسېږي مستقل مرګ بدل نه راځي او په آخرت کې خوښ دی ستا خوښه ده چې کم تا خوښ په هغې به عمل نو بیا هغه بنده فاختار ما عند الله هغې آخرت خوښ دنیا کې مستقل اوسېدل یې خوښ نه کړل چې کله دا الفاظ یې واورېدل فبکا ابو بکر الصدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو د دې حدیث راوي وایي چې زه حیران دا شوم چې نبی علیہ السلام د یو داسې شخصیت تذکره وکړه چې الله ورته د دنیاوي زندګۍ او د آخرت اختیار ورکړو چې دنیا کې همیشه اوسېږي او که نه آخرت ته خوښ دی بیا هغه آخرت خوښ کړو نو د ابوبکر رضی الله عنه ولې په ژړا شو خبره خو هغوی وکړه ابوبکر رضی الله عنه ولې په ژړا شو ما یبکي هذا الشی څه وجه ده چې دا شی خو دا بزرګ په ژړا شو بیا وروستو حدیث مبارک کې راځي ان یکن الله خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند الله به فرمایل خو چېرته دا بنده داسې وي چې ده ته الله د دنیا او د آخرت بابین کې اختیار ورکړي او دا اختیار باوجود هم آخرت خوښ نو داسې شخصیت خو صرف جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې د نبی علیہ السلام د مرګ وخت رانږدې دی دنیا نه د تلو وخت رانږدې دی په دغه باندې ابوبکر رضی الله عنه په ژړا شو صحابه به فرمایل چې ابوبکر رضی الله عنه دی اعلمنا په موږ ټولو کې زیات لوی عالم دی چې نور یو صحابي په دې مسله پوه نه شو ابوبکر رضی الله عنه ډایرکټ پوه شو دې نه دا معلومه شو علماو لیکلي دي چې هر پیغمبر ته الله جل شانه اختیار ورکوي چې ته دنیا کې همیشه اوسېږي او که نه آخرت او جنت غواړې نو هر پیغمبر تاریخ لیکلی دی هر پیغمبر چې کله د دنیا نه تللی په حالت د شهادت کې یا طبعي من سره هغه آخرت غوره کړی دی دنیا چا هم نه ده غوښتې موږ په دنیا پسې لیوني شو د دنیا د حصول لپاره حلال حرامو کې تمیز نه کوو حرصمن یو د دنیا حاصلول ضروری دی ضرورت دی خو دین اور آخرت حاصلول مقصد دی دونوں کے فرق پیژندل ضروری دی مقصد اور ضرورت بقدر ضرورت حاصلول چې چاته الله سننی سے خپل ضروریات جائز طریقې سره پوره کړي د خپل ضروریاتو د پوره کولو لپاره حرام او لاس اچول دا د عقلمندۍ تقاضا نه ده خپل خواهشات کم کا خپل ضروریات لږ کم کول حرام او د دې د پوره کولو لپاره لاس اچول نو انبیاء او آخرت غوره بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فیها الله جل شانه ماتا د دنیا د خزانو چابیانې مې راکړې او په دنیا کې همیشه اوسېدلو اختیار یې راکړو ثم الجنه او دویم اختیار یې راکړو چې یا دغه واخله د دنیا خزانې او همیشه زندگی او یا آخرت او جنت واخله چې کوم ستا خوښې هغه درکړو نبی علیہ السلام فرمایل خیرت بین ذلک لقد اخترت لقاء ربی والجنه ما د خپل رب سره ملاقات ډېر غواړم چې په دنیا څه کوم آخرت غواړم چې د خپل رب ملاقات مې نصیب شي آخرت غواړم چې د الله د رضا په وجه جنت نصیب شي احادیث مبارکو کې راغلي دي جنت دومره حسین دی چې نبی علیہ السلام او فرمایل مفهوم داسې دی چې تاسو کلم د الله نه جنت غواړئ نو جنت الفردوس ته غواړئ لکه جنت غوښتل دا داسې نه ده چې زموږ خواهش را په مخه کړي دا د الله حکم دی دا د نبی علیہ السلام فرمان دی چې تاسو د الله نه جنت الفردوس غواړئ
ځکه موږ خو دومره کمزوري یو په دنیا کې موږ ته د خپل حیثیت پته ده معمولی تکلیف په موږ باندې راشي موږ نشو برداشت کولی د جهنم عذاب به څه برداشت کړو روایاتو کې راځي د جهنم متعلق د هغه ځای د حیواناتو متعلق مفهوم داسې دی چې د جهنم یو حیوان او لړم به داسې لکه دا اوښ په شان غړانګه به یې دا او د هغې په سر باندې به ویښته وي او په د کم مال لړم په سر چې ویښته وي دا د دې د زهریلتوب نښه ده دا ډېر زهریله دی په نورو دا یو منظر موږ تاسو ته مخ ته دی